اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. د یوسف علی السلام واقعا شروع ده. کله چې یوسف علی السلام د ورونو سره تعارف وکړ، ورته ویل چې زه یوسف علی السلام یم او دا مې ورور دی بنیامین، مونږ دواړه د یو د مور او پلار نه یو. نو دا ورونه ډېر خجالته شو په دغه ټیم کې. یوسف علی السلام ورته ویل لا تثریب علیکم اليوم، نشته پیغور ورونو زما علیکم په تاسو باندې اليوم، نن ورځ نه بعد به تاسو ته پیغور چیرې نه در کومه، ستاسو دا ګناه به نه یادومه بل بالکل. بیا ورته وای چې زما پلار څنګه دی؟ یعقوب علیه السلام تپوس کوي تینا. هغې ورته ویل د یعقوب علیه السلام د سترګو نه نظر تللی دی. یوسف علیه السلام ورته قمیص ورکو دی ورونو ته، ورته وای اذهبوا یوسی بقمیصی قمیص زما هذا چې دا دی فالقوه پس واچوئ هودي قمیص لره على وجهه په مخ د پلار زما باندې، و على وجه ابي په مخ د پلار زما باندې. یأتی بصیرا یرجع واپس به بنا وګرځيږي. یأتی بصیرا معنا یا معنا یجیء الی بصیرا را بشي ماته بنا یا واپس به بنا وګرځيږي. واتونی راولی مال رب اهلکم اهل خپل اهل ستاسو اجمعین په غونډه باندې ټول اویا کسان جوړېدل، نو سی اولاد ټول اویا کسان دې کې زنانه هم شاملو. رب کریم فرمای ولما ارکل فصلت مانا چې را جدا شو خرجت چې اوته دی العیر قافله د مصر نه وتله. نو د مصر او د کنعان په منځ کې مجاهد رحمه الله ویا چې 3 ورځې فاصله وا. ابن عباس سے ویا ته ورځې امام بغوی رحمه الله نقل کړی دی. دومره لري نه دا یعقوب علیه السلام خوشبوئی حس کیا د یوسف علیه السلام. قال نو ویل یعقوب علیه السلام ابوهم چې پلار د دیو دین صوت ویا انی یقینا زچم لا اجدو خامخامون د کوم ریح یوسف خوشبوئی د یوسف علیه السلام. د نیکانو خوشبوئی وی ګوره او د بدانو بدبوئی وی. سوکی پیجنی هغه څوک چې خاوند د فراست یغه په پویږي. ورته زمون د کومه بوی د یوسف علی السلام. لولا ان تفندون کچره تاسو نسبت د قمقله نه کوي مالرا. لولا تصفهونی کچره تاسو نسبت د قمقله نه کوي مالرا. زه د یوسف علی السلام بوی مونږ کوم، ماته د یوسف علی السلام بوی راځي. قالو نو ویل ورته دی نسو هغه څوک چې ورسره حاضرو تالله منی والله قسم دی زمونږ د الله په ذات باندې انک یقینا ته چې لفی ضلالک خامخا لفی ضلالک القدیم منا خامخا په خطا پخوانی کې. ظاهری علما دا معنا کوي خامخا په خطا پخوانی کې. لفی خطئک الماضی من حب یوسف خامخا په خطا پخوانی کې په محبت د یوسف علی السلام کې لا تنساه لا طاهر کړي نه دی. او قتاده صاحب او سفیان سے ویل فی محبتک القدیمه خامخا ته په محبت پخوانی کې سرګردان اوس هما یا معنا یقینا یت لفی ضلالک القدیمه خامخا ته په بحر د عشق د یوسف علیه السلام کې د پخوا په شان سرګردانه. ضلال معنا په ضلال سره مکوي نه کوي، دا ګوره سخت کفر ته سړی او انبیا کرامو ته دا نسبت نه کیږي. فلما پسر کلا انجا چراغ للدیلا البشیرو زیر ورکون کی یهودا دا قمیص چاله ورکړیو دی یهودا لرا. ځکه یهودا ویل چې دا قمیص مال راکې زال ته پروتما. هغه ورته ویلو فلن ابرح الارض زبد دی زمکینه جدا نشم د مصر د زمکینه تر سوچ او فیصله شوی نه. یا ورته سدی سه ویل د چې کله یوسف علی السلام مونږ کوی ته واچولو نو دا قمیص ما خپل پلار جان ته وړو او ورته ویل چې دا ګور یوسف علی السلام شعر مو خوړلې دی. اوس ورته دا قمیص نو خفه کړی مې و په هغه وخت کې. اوس ورته زه قمیص وړم چې د یعقوب علی السلام خوشحال کم پلار خپل. فلما پس هر کلان جال بشیرو چراغ زیر ورکون کی یهودا راغه القاه واچول هودي قمیص لرا على وجه ابي په مخ د پلار خپل باندې یا على عینیه پسترګو د باندې. فرتد منا فصار پس وګرځید یعقوب علی السلام بصیرا بنا
بنا شو سترګو نظر راغی. قال نو په دغه وخت کې وی یعقوب علیه السلام ای زامن ولم اقل لكم یا ما نو ویلی انی یقینا زچما اعلم یو علم لرم من الله د الله نه چې عطای علم دی ما غیلم لا تعلمون چې تاسو په علم نه لرئ من حیات یوسف چې حیات د یوسف علیه السلام دی دا واده پشپګ اتیا کې د کړي و. انما اشکو بثي وحزني الى الله التویلو کنه وعلموا من الله ما لا تعلمون ز علم لرم د جانب د الله نه دا سه علم چې تاسو په نه پويږئ دا سه علم لرم. نو په دغه وخت کې قالو ویل دي زامنو د یعقوب علی السلام یا ابانا اے پلار جانا زمونږه استغفر لنا بخنه وړه لنا مونږ لرا ذنوبنا د ګناهونه زمونږه ان یقینا كنا ومونږه خاطئین خطاکاران ګناګاران ومونږه. قال نو ویل یعقوب علی السلام سوف زر دې چې استغفر لكم بخنه وغواړم ز تاسو لرا ربي د رب زمانہ. علما وی دا وعده ور سره کوم ټیم وکړه ورته ویل چې لږ انتظار وکړي چې د جمعې په سبعي د تهجد په ټیم کې به دعا تاسو ته وکما بخنه به وغواړم ځکه چې دغه ټیم کې دعا ښه قبليږي بل جمعې ورځ ته یو شرافت ملاو دی یو شرف ورته ملاو دی. یا ورته ویل چې مصر ته لاړ شو چې یوسف علی السلام هم موجود دي چې هغه هم شریکی بس بخنه به تاسو ته وغواړو. انه یقینا د الله تبارک وتعالى چې ده هو الغفور هم ده بخون کې ذات ده الرحیم و رحم کون کې ذات ده تاسو به وبخین. فلما پسر کله دخلوا چې دی داخل شو علی یوسف په یوسف علی السلام باندې اوا منا ضم ضاد سره زم کړل یعنی جخت کړل الیه ځان خپل تابویه مور او پلار خپل. اکثر مفسرین وی چې دا پلار او ترور وددو مور وفات شوی. وقال اول یوسف علیہ السلام دی تدخلوا داخل شی مصر خاریتا ان شاء الله کچره اراده د الله وی امنین نو پالکون تاسو کی ای بتاسو په امن کی ان شاء الله یعنی د قحط نو وغیرہ. رب کریم فرمای ورفع راپور تکړل یوسف علیہ السلام ابویه مور پلار خپل بر یو خجول عزت د پاره علی العرش په تخت د بادشاہ خپل باندې اجلسهما کین ولدا دوانا وخروا پریوتا له دی یوسف علی السلام لره د مور او پلار د او ورونو د یو لسرونو د سجدن په سجده تعظیمی باندې سجده تعظیمی په هغه وخت کې روا و مخکې امت ته پر روا و زمون امت ته ناروا ده لکه آدم علی السلام ته چې ملائکو سجده وکړه فسجد الملائکه كلهم اجمعون ټول ملائکو آدم علی السلام ته سجده وکړه سجده تعظیمی او په زمون په امت باندې دا حرام او سجده د عبادت چې دا په ټول دینونو کې شرک ده د عبادت سجده ګوره ښه دا په مخکې دینونو کې شرک ده په دغه دین کې هم شرک ده او سجده تعظیمی زمون د امت د پر حرام ده او که چا سه سجده ولګول چاته عبادت نو دا مشرک شو. او لکه څنګه چې اوس د سجده تعظیمی غي د پر روا خرو پریوته دا مور پلار د اورونو د له د یوسف علی السلام را سجدن په حالت د سجده کې یعنی سجده تعظیمی باندې پریوته او زمون په دین کې دا حرام شو د په زید مور پلار لاسونه خولویا. وقال اول یوسف علی السلام یا بتی پلار جان زما هذا السجود دا سجده چې دا تأویل من تعبیر دا تعبیر د رؤیا یا خوب زما ده من قبل وړاندې می چلی دلو تا ته می بیان کړو هغه ته اشاره ده. یعقوب علیہ السلام ته 12 کالو د یوسف علیہ السلام وی انی رأیت 11 کوكبا مولد یول استوری والشمس والقمر او نور او سپوږمۍ لرم ولیدل چې مالای سجدي کولې نو شمس او قمر نه مراد مور پلار ددو رأیت 11 کوكبا یول استورنا دا یول سرونه د دیو چې وی ماته سجدي لګول دا غراغي واقع دلته تفصیل دا رښتینی شو. قد جعلها وغرز والهادي خوب ستاله ربي هادي خوب لرا ربي رب زما حقا من صدقا چینی رایت 11 ده. وقد احسن بي او پتاکید سره احسان وکړو ربي پما باندې رب زما انعم علي
یعنی انعام وکړو په ما باندې رب زما اذ په وخت کې اخرجنی چې وېست مال را من السجن د جیل نه کله چې د جیل نه وېست منو ما باندې احسان وکړو رب زما دای ورته ونه ویل چې کله د کوی نه وېستما ځکه چې یوسف علی السلام دې سره وعده کړی ورونو سره مخکې آیات کې لا تثریب علیکم اليوم نشته د پیغور پتا سو باندې علی دا ګناه به تاسو ته نه یادوم د کوی حالات ورته ځکه یاد نکا چې دا ورونه زما خجالت نشي او تعظیم ورت وکړو د دې عزت وکړو وجاء بكم او احسان وکړو بری تعالی وجاء بكم چرا واستل تاسو لرا من البدو د باندونه ومن بعد رست داغنا نزغ الشیطان چې نزغ من افسد چې فساد اچول شیطان بیني پمن زما و بین اخوتي او پمن د وريانو زما بالحسد په حسد سره ان ربي یقینا رب زما چې لطیفنا باریک بین دین مدبر دی یا لطیف مهربان ذات دی لما غسل یشاو چې د اراده وي انه یقینا دا باری تعالی چې دی هو د العلیم پوی ذات د الحکیم خاوند حکمت دی نو 24 کاله سلیر اشکاله یعقوب علی السلام ژوند او بعد سلیر اشکالونه بعد وفات شو کله چې یعقوب علی السلام وفات شو یوسف علی السلام په خوب کې ولید او ته ای بچیا ډیر زیات میات شوی کاش مونږ ته راغلی وي چې دا خوب ولیدونو دینه بعد دا دعا کوي یوسف علی السلام رب زما قد اتیتنی پتا کې سره را کړی او ته مال را من الملک د بادشاہینا ان بادشاہی د مصر دی را کړی او علمتنی او علم دی را کړی او ماته من تاویل الاحاديث د تعبیر الرؤیانا د تعبیر د خوبونو د دې علم د هم را کړی فاطر السماوات یا فاطر السماوات اے پیدا کون کی یعنی الخالق پیدا کون کی د اسمانونو والارض د زمکو الفاطر من الخالق انت تچی ولی من حافظ او ناصر زمای حفاظت کون کی زمای مددگار زمای فی الدنیا په دنیا کې ول اخرت په اخرت کې توفنی وفات کی معلرا مسلمن په حال د اسلام کې والحقنی او په وس کې ما وګرځې ما بالصالحین تر صالحین پورې قران کریم کې چې صالحین د انبیاو بارک راشي مراد تن مرسلین پیغمبرانی یعنی د خپل پلارانو سره مې یوځای کې نیکونو سره مې یوځای کې رب کریم فرمای ذالک الذي ذکر لك غچ ذکر شو تا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم من انباء الغیب دا د اخبارات د غیب نو نوحیه چې وحی کوم ته الیک تعالی وما كنت نویت یا رسول الله صلی الله علیه وسلم لديهم دی سره حاضر موجود نوی دی سره اذ اجمعوا پاغه وخت کې چراغون شي ورونه د یوسف علی السلام اولاد د یعقوب علی السلام راغون شوی امرهم په یو کار باندې چې علی القاء یوسف فی الجب یعنی غرزول د یوسف علی السلام په کوی کې په دې باندې راغون شو په دغه وخت کې ته حاضر نه وي دلته رد په بریلیانو باندې هم شو هغه بریلیان چې وی پیغمبر علی السلام هر ځای کې حاضر او ناظر دی نو دلته وګور الله وما كنت لديهم نوی ته دې سره حاضر موجود نوی اذ اجمعوا په هغه وخت کې چې دی راغون شوی ورونه د یوسف علی السلام امرهم په یو کار باندې چې غرزول د یوسف علی السلام او دا به غرزو په کوی کې هغه وخت کې ته نوی دی سره دا مونږ ته خبر درکو دا رد په بریلیانو شو چې ارزي کې حاضر او ناظر دی الله وی نو هغه وخت کې دی هو ارزي حاضر او ناظر پیغمبر علی السلام ته ارزي کې حاضر او ناظر دی وهم په دغه وخت کې ورسره نوی دی وهم او دی چې حال دا دی چې یم کورونه اراده د مکر کوله په هلاکت د یوسف علی السلام کې په دغه وخت کې ته حاضر نه وي وما اکثر الناس ندی اکثر د خلقنا ولو حرست اگر که حرس کې ته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بمؤمنین ندی ایمان وروړون کې که تم سمره حریص کوشش کې په ایمان د دې باندې خو اکثر ایمان نه وروړي وما تسالهم او تسوال نه کې د دینه ته د دینه سوال نه کې علیه منع علی تبلیغ الرساله په تبلیغ د رسالت باندې په توحید باندې په دعوت باندې ته سوال نه کې د دینه من اجر د ستنخوا خو نه غواړي ته دینه ان هو نه د قران کریم ان نافیه الا مگر ذکر معنا نصیحت د قران کریم للعالمین د پاره د عالم انس او جن د پاره ټول د پاره انسانانو د پاره جناتو د پاره ټول د پاره د قران کریم نصیحت ته